الله عنه دا افضل البشر بعد الانبیاء ولده یعنی په ټولو انسانانو کې د ټولو نه افضل پس د انبیاؤنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی دا ولې وجه څه ده هغه مبارک ورته یو جواب ورکړي وجه دا ده چې کوم استقامت سیدنا صدیق اکبر سے کړی دی دا په کائناتو په انسانانو کې هیڅ چا نه دی کړی او پته په هر ورځ باندې چلیدلې ده چې کله د حنین جنګ جنگ حنین کې چې لزر صحابه کرامو دستر روانه او چې کله دی را روان دي د خپل یو درس وباسي هغه سره یو جذبه په زړه کې پیدا کیږي قرآن کریم کې د آیاتونو دغه حکایت او دغه واقعې الله آیاتونه جوړ کړي چې دا مسلمانان را روانو د دې په زړه کې یو خبر راغله چې نن به موږ سره څوک مقابله کوي موږ هغه خلک یو چې موږ ډېر ښه سوپر پاور خلک راوځولي په زړه کې د بعضې صحابو دا خبره راغله چې نن موږ تعداد کې ډېر یو خو چې کله حنین ته ورسېدل او د غشو باران پرې شروع شو دوه غونډۍ وې د هغې په منځ کې دوی ورغلل د یو طرف نه د غشو باران شو د بل طرف نه د غشو باران شو او په سلګونو صحابه کرام په هغه ځای باندې شهیدان شول دې ته بخاري شریف کې یوم الاعور ویل شوی یعنی مطلب دا دی چې هغه ورځ چې په هغې باندې د صحابو سترګې وتېدي یعنی ډېر صحابه به ولاړو غشې به راغله دواړه سترګې به یې ورته ویستې دغه ځای کې حضرت عمر فرمایي وی د غشو باران دی صحابه کرام ټول ګډوډ ول شول یو طرف ته بل طرف ته او څوک شهیدان شول څوک راپرېوتل څوک په ځای باندې کېناستل وی ما یو شخصیت ولیدو چې په کوم اس باندې حضور امام الانبیاء ناستو د هغه اس مهار چې نیولو سیدنا صدیق اکبر نیولی د غشو باران دی او ډېر اس مهار نیولی دی او یو انچه د خپل ځای نه نه خوځېدو وی وجه دا ده چې په هر دور کې د رسول الله په عزت مېره ورکړې ده ځکه ورته الله دومره اوچت مقام ورکړی